نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم صدق الله العظيم. سورة الحج 58 نمبر آیت دی. د دې رکوع د مخکې رکوع سره ربط او مناسبت دا دی چې په مخکې رکوع کې د عام مؤمنانو فضیلت او د هغې نیکې بدلې بیان شي. په دې رکوع کې الله پاک د خاص مؤمنانو چې هغه مهاجرین او مجاهدین دي د هغې فضیلت او ثوابونه ذکر کوي. الله پاک فرمایي چاچه زما د رضا د پاره هجرت کو خپل کلی وطن یې پرېښودو د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته راغی نو کدی په جهاد کې شهید شو د کفارو په مقابله کې یا په خپل طبعي مرګ باندې وفات شو نو دې ته به زه بهترین رزق ورکوم ښې بدلې به ورکوم چې هغه ښه بدله د دوی دپاره جنت دی چې هر قسم نعمتونه به دوی ته ملاویږي. نو دا د مهاجرینو او د مجاهدینو دپاره د الله پاک د طرف نه بشارت او خوشخبري ده که په خپل مرګ وفات شول او یا شهیدان شول دوی ته به جنت ملاویږي. بیا الله پاک فرمایي چې دوی به زه داسې ځای ته داخل کړم چې دغه ځای به دوی خوښوي د دوی د طبیعت تمام ضروریات او تمام امیدونه او خواهشات به هغه ځای کې دوی ته ملاویږي. هغه ځای ته به داخل کړم چې هغه ځای جنت دی. دا د مؤمنانو دپاره بشارت او خوشخبري ده چا چې مهاجرین او مجاهدین هجرت او جهاد کړي. او بیا الله پاک فرمایي چې دا کوم واقعات پیغمبر علیه السلام په تا باندې موږ بیان کړل او د دې مؤمنانو او مهاجرینو د جنت تذکره مو تا ته وکړه دا بدل دوی دپاره هم ده او هغه چا دپاره هم ده چې چا د کفارو په مقابله کې جهاد وکړو اگر چې په اشهر حرم وي اشهر حرم کی وی لیکن په برابرۍ باندې د بدله واقعستل زیاتې اونکو او بیا دې ظالمانو کافرانو په بغاوت او ظلم کو او دوی یې شهیدان کړل یا دوی باندې حمله وکړه دوی ته به زه امداد ورکوم. لکه مثال په سورې بقره کې تیر شوی او دا شان په سورې نحل کې تیر شوی دي. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. که چېرې تاسو بدله اخلي نو په برابرۍ باندې واخلئ او یا مخکې سورې بقره کې تیر شوی دي الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. دا کافران تاسو سره په اشهر حرم میاشت کې جهاد جنگ کوي نو تاسو مقابله وکړئ په برابرۍ باندې خو زیاتې به نه کوئ. تاسو برابرۍ سره مقابله وکړه او بیا در باندې دې زیاتې وکړو الله به ستاسو امداد کوي. او امداد کوم ذات کوي؟ هغه ذات چې هغه شپه په ورځ کې داخلي او ورځ په شپه کې داخلي.
روز وی شپه پیراشي روز پټه کی او شپه وی ورځ پیراشي شپه پټه کی دا د قادر مطلق ذات بستاس امداد کوي ځکه الله رب العالمین د مؤمنانو دعاګانې اوري او چې وویری ناغه ستاسو په حالت خبردار او فیدی ستاسو امداد کوي او امداد الله پاک ستاسو ذکر کوي چې دا الله حق دی او دا کافران چې د کوم بوتانو عبادت کوي چاته چې خدایان وای نو دا باطل او غلط دي او الله پاک د شرک نه اوچت دي هیڅ قسم شریک نه لري او بیا الله پاک د خپل قدرت عجایبات بیانوي آیات پدې پیږي نه د اسمان نه وب نازل کوم او زمکه به مزیدار سرسبز شنکم او چې زمکه وي وب به نازل کوم او د ابو د وجنا دا او چې زمکه بیا فصل او بوټي زرغون کی او مزیدار تر تازه نشي دغه قادر مطلق ذات هیڅ قسم شریک نه لري او دا داسې بادشاہ دی چې د تمام دنیا او د اسمانونو د هر څه مالک دی او چاته ضرورت نشته بے پروا دی او دومره لوی ذات دی چې د د لپاره مخلوقات حمد و ثنا وای د دومره لوی ذات دغه د لپاره بادشاہی دا هغه سره شریک نشته نو الله پاک فرمایي والذین هاجروا فی سبیل الله او مومنان هغه کسان چې هجرت کړی دي د الله پاک په لار کې د مکې مکرمې نه مدینه منوره ته ثم قتلوا بیا دي شهیدان شو د الله په لار کې په jihad کې او ماتو یا دي وفات شو طبعا خپل مرګ سره او هجرت کړی دي مؤمنان دي ليرزقنهم الله رزقا حسنا خامقا رزق ورکی دی تا اللہ پاک رزق خیستا تفسیر جلالین لگی چاہا جنت دی خیستا رزق سدی جنت بدی مومنانو تورکی او دا دی ایت مزداق دا صحابہ کرام دی اللہ فرمی زبا جنت ورکم نو جنت آغا چاہتا ملاوی گی چاہا نیکان دا دلیل دا دی خبری دی چه صحابہ کرام د پیغمبرانو نرستو په مقدس مکه باندې نیکان خلق تیر شي اوس یو سړی را پاسي او صحابه په سیمه دې ردی ویني دا مسلمان نه دا سوچا کافر دی ځکه صحابه په خبره کول دا د پیغمبر په شاګرد اعتراض دی صحابه د پیغمبر شاګردان او د شاګرد تربیت استاد کوي او بیا چې نبی علیہ السلام مونته استادي او د صحابه مونته شاګردانی نو د به څنګه تربیت کړي او د دې نگران څوک دی نظر په د چا دی ګوري وته څوک یو ورته پیغمبر ګوري او بل ورته رب العالمین ګوري که صحابه کې وسه غلطي وا الله پاک په نبی علیہ السلام ته وحی وکړه چې د دې داسې تربیت وکړه نو د الله رب العالمین د نظر لاندې د امام الانبیاء د نظر لاندې او بیا به شاګردان غلطي دا کې دي چې د عقل منی نه قرآن منی او نه عقل منی او یو سړی بیا را پاسي او په صحابو پس خبرې کوي نو د دو په نبی علیہ السلام او په الله رب العالمین باندې اعتراض دی او تاسو تماجمه کې ویل نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العالمین زم خوښ کړي ان الله اختارني زی خوښ کړي نو پیغمبر علیہ السلام په خپل نه جوړ کړي الله جوړ کړي پیغمبر او بیا څه فرمایي واختار لي اصحابي او مال الله صحابم خوښ کړي دي نو چې یو سړی وي صحابه غلط دي نو دا خو الله خوښ کړي دي نو الله نه پی صحابه غلط نه دي خو چې څوک وي دا غلط دي دا سړی خپل غلط دي څوک چې صحابه پس خبرې کوي د ګندګي مردار انسان دا دي صحابه خود الله پاک مخلوقو او نبی علیہ السلام له داسې خلق ورکړل چې په مقدس مکه د هغه مثال څوک نشي پیش کولی او دا زم ایمان دی چې په مقدس مکه د پیغمبرانو نرستو نیکان نور څوک بل څوک نشتا سوا د صحابهونو او صحابه یو صحابي
د ټول زمانه د بزرګانو نه بهتر دي سوا د پیغمبرانو. نو چې وسړي وي صحابه غلط دي، قران وي صحابه ټیک دي، او دی وی غلط دي، نو دا سړی مسلمان نه دی. او معیار د ایمان څوک دي؟ صحابه دي. ځکه الله فرمایي زبا خیسته رزق ورکم او رزق سو جنت به ورکم. نو جنت ته څوک مردار زی؟ جنت ته کافر زی؟ نه نه، جنت ته پاک نیکان خلق زی. او نیکان څوک دي؟ الله فرمایي دا صحابه دي. الله پاک فرمایي لا يرزقنهم الله رزقا حسنا، خامخا رزق بدوی تا اللہ پاک ورکی خیست رزق. وإن الله بشک اللہ پاک وإن الله بشک اللہ پاک لو خیر الرازقین، خامخا دی بہترین رزق ورکون کے. لیدخلنهم، خامخا بداخل کے اللہ پاک دوی سوک بداخل کی دغه مهاجرین صحابہ مدخلن پداخل اولو سرا داس داخل اولو سرا یار دوونو چې دوی به خوخوي او دوی به پیرازي کیږي. هغه کم ځای دی؟ هغه جنت دی. صحابه په کم ځای رضا کیږي؟ په جنت رضا کیږي. نو الله پاک به زی داس زیاده داخلون چې هغه د دې وخت دی. الله پاک د صحابه وخت ته ګوري، کوم ځای ور کوي؟ جنت ور کوي. نو جنت د پاکو خلکو زیری او دا صحابه دي. صحابه نیکان دي. زمون ایمان دي چې د یو صحابیم بی ادبی بنکه، د هر صحابي نوم چې اخلي خو په ادب به اخلي. بچول چې نمونه دي د صحابه مزیدار نمونه ولکه چې نیکان خلک سباده ته دواګانې کوي. وإن الله بشک الله پاک لعلیم خامخافی پنیتونو د دوی باندې، حلیم او ډیر ذات صبرناک ذات دی. ذالک دا داخل ول جنت د دوی، ومن او دا غچا د پاره عاقب بمثل ما عوقب به، عاقب چې دی بدل واخلی د خپل دشمن کافرنا، بمثل ما عوقب به په برابر داغه چې د تکلیف ملوشي داغه، ثم بغي عليه بیا بغاوت وکړي شي په دې مسلمان باندې، کافران په بیا ذاتیو لینصرنه الله، خامخاب مدد کی د دې مسلمان الله پاک. ان الله بشک الله پاک العفو خامخا عفو کون کی دی، غفور مهربان او بخون کی دی. ذالک دا امداد چې الله پاک د دې مجاهدین او صحابه کرامو، بان الله زکه الله پاک یولج الليل داخل ویش پی لرا فی النهار پورس کی، ویولج النهار فی الليل داخل وی ورځ لرا پشپکی. وان الله بشک الله پاک سمیع اوریدن کی دی د دعا د مؤمنانو، مؤمن چې دعا کوي الله یې اوري. بصیر لدن کی دی په حالت د مؤمنانو قبلون کی د دوی دی، مؤمن دعا کی الله یې ویني او هغه قبلې. ذالک دا امداد چې الله پاک د مؤمنانو، بأن الله زكى الله پاک هو الحق دا حق ذات دی، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، او یقینا غا چې عبادت کوي دا کافران سوا د الله نه، الباطل دا بیزا یدی دا فضل او باطل دی. وأن الله بشک الله پاک هو العلی الکبیر دا اوچت او الویشان والا دی. الم ترى تنفیگی ان الله بشک الله پاک انزل من السماء ماء، نازلی دا اسمان نعوبو، فتصبح الارض مخضرة، پس اگرزی دا ازمکا مخضرتن تر تازا سرسبزشنا، شاړ ازمکوی باران وشي مزیدار شنشي، دا الله قدرت دی. ان الله بشک الله پاک لطیف باریک بندی، خبیر خبردار ذات پارسیز باندی. له ما فی السماوات وما فی الارض، دا الله د پاره ما هغه تمام سيزونه دي په سماوات په پاسمانونو کې دي، وما هغه تمام سيزونه په الارض چې پزمکه کې دي، د دې ټول اختیار الله لري. وان الله بشک الله پاک له الغني الحمید، خامخا الغني د الله پاک بے پروا دي، حمید او استایل شوی ذات دي. واخر دعوانا